سورة البقرہ مدنیہ سورہ بقرہ مدنی صورت نزلت بعد سورة المطففین وقبل سورة الانفال دار سورہ مطففین نورستا او د سورہ انفال نمخ کی نازل دے سورہ بقرہ په ترتیب جمعی کے دویم نمبر صورت تے اول سورہ فاتحہ و بیا سورہ بقرہ او په ترتیب نزولی کی دا 87 نمبر صورت تے یعنی شپږ اتیا صورتون د دې نمخ کی پر رسول الله مبارک باندې نازلو او واتیم نمبر صورت دارے پر اس صورت کے 286 آیاتون دی او 40 پر اس صورت کی رکوگانی دی کلمات پر سورہ بقرہ کی 6121 دی او حروف پر اس صورت کی 25500 دی زبر 8135 او زیر 3323 پیش 3099 او دو زبر 190 دو زیر 134 او دو پیش 224 کڑا زبر 758 او کڑی زیر 83 الٹا پیش 94 او جزم 4086 او شد 1792 او مد 368 سورہ بقرہ درے وجہ تسمیہ نے دیتا سورہ بقرہ ولی وی بقرہ معنی دا غوا او پر اس صورت کی ذکر دا غوا شوی دے مخ کی بنی اسرائیلو کی اومڑے شو اگر پر تفشیش کیو چی ردی دا غلب سنگ معلوم شی اللہ تعالی حکم وکی او غوا زبا کیو دا غی پا غوا خرامڑے ہوئی نو ذکر دا بقرے دے نو تسمیت الکل بی اسم الجز دا قبیلین دے یعنی اضافت برے ادنا ملابست دی صورت تا سورہ بقرہ دغه وجنوی حجاج بن یوسف دا تاسو پیژنئ چې څومره لوی ظالمو خو د هغې سره سره د قرآن کریم خدمت هم ډېر زیات کړی نو ده به دې صورت ته د بقرې نسبت مکروه ګڼه وی دې صورت ته بقره مو وایي ځکه بقره خو غوا ته وایي د سوی ادب د وجې نه خو لیکن د امت اجماع ده چې دا سوی ادب نه دی ځکه په حدیث مبارکو کې د بقرې اطلاق پر دې صورت باندې شوی دی نو وجه تسمیه دغه ده چې ذکر د بقرې پکې راغلی د دې صورت فضیلت په مختلفو روایتونو کې ذکر دی لکه یو روایت دوه به طور نمونه ذکر کو مسلم شریف کی روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تجعلوا بیوتکم قبورا تاسو خپل کورونه قبرونه مه جوړوئ لا تجعلوا بیوتکم قبورا خپل کورونه قبرونه مه جوړوئ فإن البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشیطان ځکه هغه کور چې په هغې کې سورې بقره تلاوت کیږي هغې ته شیطان نشي داخلي دی نو د دې نه پته ولګېده چې سورې بقره په کم کور کې لولې نو هغې ته شیطان نشي تللی یو روایت تیر حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه فرمایي چې لکل شیء سنام د هر یو څیز دپاره یو سینامي یو لوړه حصه یو قبي و سنام القرآن سورة البقرہ او سنام القرآن چې کوم دی د قرآن لوړه حصه را سورې بقره ده ابن عربی رحمت الله علیه فرمایي چې د دې صورت ډیر زیات وسیع مضامین دي پرې کې 1000 اوامر دي الله تعالی حکمونه
او 1000 پدې کې نواهی دي او 1000 پدې کې خبرونه دي او 1500 پدې صورت کې مثالونه دي. د دې صورت وقت د نزول چې را په کوم دور کې نازل دی، نو د نزول په اعتبار سره دا صورت د مدینه د دور د ابتدا دی، یعنی په ابتدایي دور د مدینه کې را صورت نازل دی. البته بعضی آیاتونه د دې صورت لکه به ان شاء الله مخکې وراشي دا د حجۃ الوداع په موقع باندې نازل او اخر کې د دې سورې بقره د شاته سورۃ الفاتحه سره ربط سره نه یو دا خبر ذهن کې یاد وساتئ. بعض علماء کرام دا ربطونه نه خوښي، هغه د قرآن کریم حقانیت پرې کړي چې دې کې ربطونه نه جدا جدا مسلې لري پرې کې ذکري او زیات کر علماء کرام ربطونه بیان کړي. نو د سورې فاتحه سره ربط په ګڼو طریقو سره دی. یو صحبت بیان کو به طور نمونه په سورې فاتحه کې د هدایت درخواست او اهدنا الصراط المستقیم او پرې صورت کې د هغه درخواست اجابت ته الته مونږ ویلو خدای اهدنا الصراط المستقیم مونږ ته نه غلار وخی. دلته الله فرمایل ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، بس دغه کتاب د شک پکې نشته، دا هدایت تر لپاره د متقینانو، ناغه کې درخواست د هدایت او پدې کې راغی اجابت. دویم نمبر په سورې فاتحه کې ردرو جماعتونو ذکرو. بنیادی طور یو منعم علیهم او دویم مغضوب علیهم او دریم ضالین. یو هغه چې الله په انعام کړو، یو هغه چې په هغه باندې غضب شو، یو هغه چې هغه ضالین گمراه او پرې سورې بقره کې د دریوانو جماعتونو تفصیل دا بیانېږي او تفصیل دا په ترتیب د سورې فاتحه لف نشر مرتب سره څنګه ترتیب سره چې سورې فاتحه ذکر کړو دا درې جماعتونه هم په هغه ترتیب سره د سورې بقره کې بیانېږي. لکه اول منعم علیهم په سورې فاتحه کې ذکر دی کې هم ذکر دی تفصیل دغه الذین یؤمنون بالغیب د اولئک هم المفلحون پورې دا خلق دی چې الله په انعام کړی دی. او دویم نمبر د ان الذين كفروا ختم الله على قلوبهم د دې پورې دا خلق ته چې مهر د غضب په الله تعالی لګولې دي. او دریم نمبر بیا د ومن الناس نه چې تفصیل اولئک الذين اشتروا ضلالت او گمراهی چې نو دا غسر نه دي دریوانه جماعتونو هغه هم په هغه سورې فاتحه په ترتیب سره د دې تفصیل بیانېږي. او دریم نمبر رب ځان سره دا ولیکي چې د سورې فاتحه مرکزی مضمون چې کوم ایاک نعبد و ایاک نستعین ندا پرې صورت کې دغه مضمون درې پیرې ذکر الله تعالی کوي او د مختلفو مقصدونو د پاره د ایاک نعبد و ایاک نستعین مضمون الله بیانې درې پیرې پرې صورت کې او درې وانه ځایونو کې جدا جدا مقصد لري. اولنې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم د دې ځای نه دغه تفصیل دی او دا د پاره د نفي د شرک په تصرف د دې لپاره چې تصرف دا صرف او صرف الله کوي په کائناتو کې د الله سره په تصرف کې څوک شریک نه لري. او دویم نمبر د ایاک نعبد و ایاک نستعین تفصیل و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم او دلته مقصد د دې دارې د پاره د نفي د شرک فعلی. او دریم نمبر الله لا اله الا هو الحي القيوم آیت الکرسی د اخره پوری دا د پاره د نفي د شرک فی الشفاعت لکه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. او دا شان د سلورم ربط د سورې بقره د سورې فاتحه سره هغه دار چې په سورې فاتحه کې منګوي چې اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ په نیغ لار باندې روان کی. نو دلته کې دې صورت کې د بنی اسرائیلو د غوا ذکر دی او د بنی اسرائیلو د غوا ذکر ته چې ان شاء الله مونږ ورسو نو الته بنی اسرائیلو د موسی علیه السلام پرې قول کې چې الله ورته حکم کړو دی بنی اسرائیلو ته چې غوا ذبح کړي
دی وکړی دا څنګه غواره د دې رنګ څنګه دی دی وکړی ده که نه ده جوتي ده که نه ده اوبه یې راخیژولي که نه دي دا مختلف قسمه تپوسونه یې کول نو دلته سورې فاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم ذکر وشو نو په دې صورت کې دا خبره ده چې د انبیاو خبره بغیر د تفشیش نه به مني داسې د بني اسرائیلو غونته کار به نه کوي چې نبي ورته خبر وکړي او ته وایې چې دا څنګه چل دی بیا بله خبر وکړي بیا وې نه دا په غیر د تفشیش نه به مني دغه ته صراط مستقیم چې دی نو دا ویلی شي او نور داسې بلا ربطونه دي لکه سورې فاتحه کې بنیادي عقیدې درې ذکر شوي مسله د توحید مسله د رسالت او مسله د باس بعد الموت یعنی د قیامت او سورې بقرې کې دا د بقرې ذکر دی نو دا بقره د دې پرې غوښه سره چې الله دا مړی راپاسولی د بني اسرائیلو نو دې کې هم د الله توحید ثابتېږي د الله قدرت او مسله د رسالت یعنی د موسی علیه السلام په پیغمبرۍ باندې معجزه وه او دریم نمبر باس بعد الموت ثابتېږي چې الله دا مړی راپاسو په دنیا کې نو د قیامت په ورځ باندې نور مړي هم الله راپاسولی شي نو دا څه خبره د سورې بقرې مطابق لاندې سبق ته ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله تعالی چې بېحده مهربان او ډېر رحم کوونکی دی شروع کوم نو الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه الف لام میم الله اعلم بمراده الله د دې په مراد باندې پوه دی د الف لام میم یا د نورو ګڼو صورتونو په ابتدا کې به داسې حروف راشي دې ته حروف مقطعات وایي مقطعات معنی دا چې دا جدا جدا ویل کی الف لام میم دا جدا جدا ویل کی ځکه ورته حروف مقطعات وایي د دې حروف مقطعاتو د دې په باره کې مختلف اقوال د علماء کرامو خلفای راشدین جمهور صحابه او تابعین داغو په نسبت باندې دا حروف مقطعات دا د متشابهاتو نه دي متشابهات چې د هغې په باره کې الله تعالی فرمایي وما یعلم تأویله الا الله چې د هغې تاویل د هغې تفسیر د هغې علم الله ترې بل چاته نه دی او بیا د حروف دا متشابهات دا په دوه قسمه باندې یو هغې چې د هغې معنی نه معلومه لکه دا حروف مقطعات او یو قسم متشابهات هغه دي چې د هغې معنی خو معلومه لفظي معنی معلومه خو هغه لفظي معنی د هغې مراد نه او کم چې مراد هغه معلوم نه لکه الله لره ساق ید عین دا قسمه الفاظ چې راغلي نو دا متشابهات دي ذکر ید معنی لاس ساق معنی پنډی دا د وجه معنی مخ نه لفظي معنی معلومه ده خو مرادي معنی نه ده معلومه نو د خلفای راشدین او جمهور صحابه تابعینو په نسبت باندې الف لام میم دا قسم حروف مقطعات دا د متشابهاتو نه دي او دویم نمبر بعضې اسلاف او جمهور متکلمین او دغه شان امام خلیل او سبوی دی وی چې دا حروف مقطعات چې د کومو صورتونو په اوایلو کې راغلي په شروع کې نو دا د دغه صورتونو نمونه دي د دې صورتونو نمونه دي د کم په شروع کې چې دا راغلي دي او په دغې حروف مقطعاتو کې بیا د دغه صورت د تفصیل اجمال دی را لکه بعضې څیزې اجمالا یو څو ټکي ذکر شي د هغې تفصیل بیا سیوای نو دا الف لام میم دا په دې صورت کې چې کوم دی نو درې مضمونونه په تفصیل سره بیانېږي نو دې له الف لام میم نوم ورکړه دغه شان د هر یو صورت په ابتدا کې چې دا بیانېږي نو دغه شان د دغه صورت مضامینو ته اجمالي اشارې په یو یو حرف سره او دغه شان دریم نمبر قول علامه زمخشري رحمت الله علیه او قاضي بیضاوي دی هغه چې دا حروف مقطعات چې کوم دی نو دا د حروف تهجی اسما دي نمونه دي او د صورتونو په شروع کې دا د قرآن د اعجاز دپاره راوړی شوي دي چې ګوره قرآن چې د څه نه جوړ دی نو د هغې ماده هم دغه د الف با تا سا دي دلته الف لام میم دی دغه ماده ده نو که ستاسو شکې پرې قرآن کې چې دا پیغمبر علیه السلام د ځانه جوړ کړی دی
نو ماده هم دغه رالی با تاسه حروف تاجې نه جوړې دي تاسو هم درې په شانتې جوړ کوئ نه دا مختلف هغه رای دي خو بهر کې داره متشابهاتو نه دي معنی الله ته معلومه ده دا حروف په یو کم دیر صورتونو باندې راغلي چې تکرار تلر کې نو دا بیا 14 حروف ټوټل جوړېږي چې علماء کرام وي هغه مجموعه داسې لیکلی چې نص حکیم قاطع له سر دا سوال صرف نص حکیم قاطع له سر نو الف لام میم الله اعلم بمراده نو ذالک الکتاب دا کتاب چرے لا ریب فی شک نشتے پدے کے ذالک پدے باندې بیا ستاسو ذهن ته اشکار راځي چې ذالکا دا خو اسم اشاره را او د بعید د پار راځي پکار خو هذا بیا چې درمیانه زاکا دا ذالک را خو ډیر د بعید د پار راځي نو بیا علماء کرامو مختلف توجیحات کړي دي چاولی چې ذالک الکتاب لا ریب فی دا اسم اشاره بعید ذکر راوړی شوی را چې دا کتاب د شک نه ډېر زیات لري دی د شک نه ډېر زیات لري دی او چا ویلی دي چې دا د قرآن تعظیم طرف ته اشاره لکه الف لام میم کې هم د قرآن مجید عظمت بیان شه که نه چې موږ الف لام میم نو موږ وی الله د دې په معنی ښه پوهېدل ته موږ تیار وغورځول چې په قرآن باندې کما حقه پوهېدل دا زمونږ د وس کار نه دی او دغه شانتې ذالکه کې د قرآن عظمت طرف ته اشاره دی چې د دې قرآن شان دومره اوچت دی شان دومره اوچت دی چې د هغه ډېر اوچتوالي د وجې نه ورته په ذالکه سره اشاره وکړه نو ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب فی هیڅ شک نشته په دې کې نو دا د ریب معنی موږ په شک سره کوو زموږ مجبوري ده ورې ځکه چې زمونږ سره پښتو اردو کې یا بله ژبه کې راسې لفظ نشته چې د عربۍ د ریب معنی موږ په هغې سره وکړو خو موږ وایو لا ریب فیه یعنې لا شک فیه امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه وایي د ریب معنی هغه شک ته ویلی شي چې د هغې د سره ډوسه بنیاد نه په معمولي سوچ سره هغه ځایلی شي په معمولي سوچ سره هغه ځایلی شي د هغې څه بنیاد نه وي لکه دلته کې ما تاسو ته اوس دا وایي چې هلکه لاندې خپل خپل مشکات ته ګورئ تاسو لږ سوچ غونته وړئ چې دا مشکات دی که را زموږ سره لاس کې بیاض دي تفسیر دی نو چې لږ غونته سوچ تاسو وکړه زما د خبرې سره معمولي سوچ ستاسو ذهن ته راغلی هغه شک راغلی د یو سیکنډ دو سره هغه ضایع شي نه چې کم زایل شي دومره معمولي شک دی ته ریب و امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه وایي نه د قرآن په باره کې دغومره ریب هم نشته معمولي شک هم نشته نو ستاسو ذهن ته دلته کې اشکال راځي هغه اشکال ځان سره نوټ کوي چې دلته خو معلومه دا شو چې الله فرمایي لا ریب فی قرآن کې شک نشته دی او بل ځای کې الله تعالی مخکې فرمایي او څو آیتونه وروسته به راشي چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورة من مثلی که چېرته تاسو په ریب کې په شک کې هلته هم ټکی د ریب راغلی دی چې یاره دا قرآن نبی علیه صلات وسلام د ځانه جوړ کړی نو تاسو هم د دې په مثل باندې یو صورت پیش کوي نو دلته وایي لا ریب فی او هلته وایي وان کنتم فی ریب نو د دې نه خو معلومه دا شو چې د دواړو آیتونو په منځ کې تناقض دی دلته ریب نشته او هلته کې ریب شته نو تناقض راغی نه جواب ځان سره ولیکئ چې د تناقض دپاره تاسو څو شرطونه ویلي دي 8 شرطونه تاسو ویلي در تناقض حشت وحدت شرط ده وحدت موضوع و محمول و مکه نو هلته کې یو شرط دا هم دی چې وحدت د موضوع او د محمول به راغلی نو دلته کې وحدت د موضوع نشته نو تناقض نشته ځکه وحدت د موضوع نشته چې دلته موضوع په دې آیت کې چې کوم دی نو هغه کتاب دی کتاب او هلته کې چې کوم دی نو موضوع دا اذهان د خلکو دي نو مطلب دا دی چې په دې کتاب کې خو شک نشته په دې کتاب کې شک نشته خو که ستاسو په ذهنونو کې شکونه نو بیا د دې په مثل باندې یو صورت پیش کوي نو دلته موضوع کتاب دی او هلته کې موضوع چې دی نو د خلکو ذهنونه دي نه کتاب کې شک نشته او که ستاسو ذهنونو کې شکي نو بیا د دې په مثل باندې یو صورت پیش کوي نو تناقض نشته لا ریب فی شک نشته په دې کتاب کې نو تاسو به اوس دا وایئ چې شک پکې نشته نو قرآن باندې خو بلا خلکو شکونه کړي دي ابو جهل پې شک کړی دی نور د مکې مشرکینو پې بلا شکونه کړي دي
کفارو پرې کې شکونه ونه نبی علیه الصلاة والسلام ته به یې کله وی دې کې تر حقیرو څیزونو ذکر کې دا د مچ او دا د ماشي او دا د جولا لکه مخکې دې سپاره کې را روان دي او دغه شان چې کوم دی لا یخلق الذباب ولو اجتمعوا له دا د مچانو دا د الله کلام نشي کېدی او کله به چې را د بلعام نتجې کوم دی نو زده کې یو لوهارو لکه 14 سپاره کې به راشي دا د الله کلام نه دی کله به یې و کله به یې نو دا بلا شکونه پکې شوي نو څنګه لارې به فی نو جواب دا دی چې قرآن محل د شک نه دی قرآن محل د شک نه دی البته یو سړی پرې کې شک کوي نو د هغه خپل دماغ چې دی نو دا خراب دی د هغه د خپل ذهن چې کوم دی نو دا کجروي ده لکه دا خبره محل د شک نه ده چې موږ وایو اسمان بر دی او ځمکه لاندې ده اوس یو لیونی دی چې زه خو دا نه منم اسمان لاندې ده او ځمکه چې دی نو دا پورته ده اوس پرې کې د شک کوي نو موږ وایو دا خبره محل د شک نه ده دا محل د شک نه ده چې ځمکه لاندې ده او اسمان بره دی خو چې څوک پرې کې شک کوي نو د خپل دماغي توازن خراب دی نه قرآن محل د شک نه دی چا چې پکې شک کړی نو د هغه خپل دماغي توازن خراب او هدل للمتقین هدایت دی دا قرآن د پاره د متقیانو دپاره هدایت دی اوس دلته کې هم ستاسو ذهن ته به یو خبر راځي چې دا خو کمال بیا نه دی چې قرآن صرف د متقیانو دپاره هدایت دی کمال خو دا و چې تمام خلکو دپاره دا هدایت وی نو موږ وایو چې د دې دوه جوابه یو جلالین بابا جواب کړی دی هدل للمتقین معنا هغه کړې ده السائرین الی التقوا یعنی هدایت دی قرآن کریم هغې خلکو لره السائرین الی التقوا چې تقوا طرف ته روان دي او موږ به دا وایو چې قرآن بالقوت د ټولو لپاره هدایت دی خو بالفعل دا د متقیانو لپاره دی ځکه متقیان دا هدایت طلب کوي ورنه نور قرآن ګڼ آیتونه ځای په ځای باندې تاسو یې کافة للناس او دغه شانتې هدل للناس دا د ټولو خلکو لپاره دی خو هدایت چونکې قبله متقیان نو بالقوت د ټولو لپاره او بالفعل د متقیانو لپاره نو هدل للمتقین هدایت دی دپاره د متقیانو د پرهیزګارانو دا هدن ایمانه بیا ستاسو هغه اشکال راشي تاسو شرع تعظیم په خطبه کې او ځای په ځای باندې ټکي زده کړي دي نو بیا به ځای په ځای تاسو را اشکالات کوئ چې هدن دا خو مصدر دی او حمل په ذات باندې صحیح نه دی نو موږ به دغه اعتراض سره ذهن نه ختم کړو دا هدن په معنی هادین دی رسمي فاعل دی هدایت ورکوونکی دی دپاره د متقیانو او یا داسې ووایو چې دا هدن دا خو مصدر دی خو دا حمل دی مبالغتن لکه تاسو وایي زید عادل او زید عدل نو هدن هدایت دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو متقین پرهیزګاران تقوا څه ته وایي تقوا چې کوم دی حضرت کعب احبار رضی الله تعالی عنہ یهودو غټ عالم او بیا وروسته مسلمان شو د قرآن مجید لوی عالم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به د هغه نه تپوسونه کول د بعضو خبرو د تقوا په باره کې دي تپوس کوي را تقوا څه ته وایي نو هغه ورته امیر المؤمنین په داسې لار باندې تللی چې هلته کې بنجري جاخي غني پکې او داسې یو تنګه لار تلي امیر المؤمنین ورته او تلی ما وی هلته کې ته بیا څنګه تک کې څنګه ځي نو هغه ورته وي چې دغه خو بیا یو سیټ ته ځان بچ کوم بل سیټ ته ځان بچ کوم کله ښکته کله بره چې د غنو نه ځان بچ کوم دغه د تقوا وایي پرهیزګاري دا هم دغه شی نو ته به هم دې زندګي تیرې چې کله به شیطان خپله کونډه در اچوي کله به د نفس چې کوم دی په خپل جال کې راګیروي خو ته به کله د نفس نه دې خوا ځان بچ کې شیطان نه به دې خوا ځان بچ کې حلال به کمې حرام رکاوټونه او مخکې راځي ځان به په یو طرف وباسي په بل طرف وباسي لکه د غنو او په یو بنجره لار کې چې انسان ځي او ځان به الله طرف ته ورسي آخرت طرف ته ځان ورسي دې ته ویلی شي تقوا الذین یؤمنون بالغیب کې بیا د متقیانو تفصیل بیانیږي نو انشاءالله دغه بیا